درون لباس پسان راواړوي درون درون لباس درنی بورقي او درنه پړونی پسان راواچوي چې وجودونه نخ کاری د وجود موټاواله او نریواله نه محسوسيږي چې هغه نارینه ته پکې کشش نه نارینه ته پکې میلان نه پیدا کی ډیر کارونه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په هغه نارینه باندې د الله د طرف نه لعنت وریږي چې هغه د زنانو سره مشابهت اختیاري زنانو په شان لباس او د زنانو په شان چال چلن او په هغه زنانم 24 غنټه لعنت وریږي چې کوم زنانه د نارینه په شان پیشن اختیاري د نارینه او د زنانو به د یو بل نه لباس جدای پیشن بجدای پیجنده بشي پیجنده بشي نن مونږ کم طرف روان اما عزت خان استاد بل ورځ خبره کوله د یو ملک خبره کوله چې یو هندوم وفات شوی او مسلمانم وفات شوی نا خلق پکې پوه نشو نو هندوان خو هندو سیزي او مسلمان خو مونږ دفن کو کنه نو وی د هغه مسلمان د هغه هندو په ځای هغه مسلمان وسیزو او هغه لاش چې د هندو راولېږو مسلمانانو هغې وي چې دا خو زمونږ هغه مړی نه دی هغه مسلمان یې سیزلی و او هغه هندوی مسلمانانو له راولېږو دا وجه څه وله که دا څه وجه وشو وجه دا وشوله چې د دې مسلمان په مخ د مسلمانۍ نښې نه وي موجود پته نه لګېده چې دا د مسلمان چهره ده او که دا د هندو چهره دا پته نن د مسلمان نه لګي دا شته په مخ دا شته په مخ چې پته ولګي شته نه په مخ نو څنګه پته ولګي امام الانبیا فرمایي اوفر اللحا وحف الشوارب ګیرې اوږدې کوي او بریتان لڼ کوي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوي په څه باندې چې ګیرې اوږدې کوي او بریتان لڼ کوي په دې د مشرکینو مخالفت کیږي دا د مسلمان نښه ده نو نن مسلمان کې دا نښه نه وه پته نه لګېدله نو مسلمان یې وسیزو او مسلمانانو له د هندو هغه لاش راولي دا پته نه لګېدله دا څه حال دی نارینه د زنانو سره مشابهت او د زنانو د نارینه سره پته نه لګي د غیر مسلم او د مسلمان پته نه لګي نبی علیه السلام به ولې دا روجې ونیولې یوه به یې ورسره بله ملګري کوله وي ځکه چې دا زه د یهودو سره مخالفت وکړم دا یوه روجه به هغې هم نیوله نو ځکه ورسره نښم او 11 ملګري کوم یا نښم او یا 11 چې د هغې مخالفت راشي حدیث مبارک کې راځي هغې زنانو باندې لعنت وریږي چې هغه په غم کې چغې وایي سندرې وایي اوږدې اوږدې روړي او بله زنانه ورته ناستی اوري او خوښوي په دواړو د الله لعنت وریږي په هغې زنانم لعنت وریږي چې بلې له خال ږدي خال کیښودونکي او خال لګونکي په دواړو د الله لعنت وریږي په هغې زنانم د الله لعنت 24 ګنټې وریږي چې هغه د وروځې نری کوي وروځې وباسي لیدیم دي خلقت بدلی که نه بدلی پتم نه لګي چې د دې صورت څنګه دا وروځې چې نری کوي او وباسي 24 ګنټې په دې زنانه د الله لعنت وریږي وجه څه ده د الله خلقت ولې بدلی په هغې زنانم الله لعنت ویلی دی چې کمې زنانه د غاښونو منځ کې دا لارې کولاوي دا لارې کولاوي په دې سره هم خلقت بدلیږي د 2 غاښونو منځ کې چې دا لارې کولاوي په دې هم د الله لعنت وریږي زنانو بچیم کم طرف ته لاړل بچیم کم طرف ته لاړل کورونه هم کم طرف ته لاړل ډېرې بې برکته یې راللې ډېرې بې حیایې را دنده شولې ډېر کورونو نه د امن او د سکون ژوند ووته امن او د سکون ژوند ووته بیبیانو دا بچی ماسخوتن کېنوئ ای نارینه و تاسو یې کېنوئ د یو صحابي واقعه ورته ماسخوتن بیانوئ دې کورونو کې حالت بل طرف ته روان دی یو عالم وی سکول کې مې واړه ودرول وی ته به څه جوړېږې ته وی یو الګ پکې ودرېد وی چې زه به صحابي جوړېږم مې چې بچیاست صحابي پیژنې صحابي خو چې نبی علیه السلام یې لیدلی
پاغی ایمان راوړی او په حالت د ایمان کې د دنیا نه تلی ما ته وی چې نورې نه پیژنما خو کور راته هر ورځ هر شپه د صحابي قصه بیانېږي جو په صحابو مین شوی ما ځکه وی چې صحابي به جوړېږم نن ته د بچو نه تپوس کوئ څه به جوړېږي څه به جوړېږي یقین وکئ چې تباهۍ طرف ته روان یو تاسو نن د ځوانانو دا ګیرې ولیدلې دا ډیزن هم پکې ولیدلې قسم په الله چې یریږم همدا کور رړتو نشي چې په کم کور کې داسې ځوان ای ځوانه دا جولی درته داسې خوراکم مینت درته وکمه دا علما در پسې ټول راغونډ کمه په خپو دې پرېوځو چې ته چې په دې کې دا نخرې کوي